د ناراضه خاوند راضي کولو دپاره کمې زنانه خپل خاوند خفوي او خاوند وخت نه ورکي یا خاوند بالکل ته ناراضه وي او ښځه مور کره ناسته وي یا څه بل څه مسله راشي په خپل منځ کې اختلافات راشي د اختلافات ختمولو دپاره او اتفاق راوستلو دپاره ډیره بهترین او مجرب وظیفه ورته ښیم انشاءالله چې څومره هم بې اتفاقي به ختمیږي په خپل منځ کې به مینه محبت راځي اتفاق به راځي او الله تعالی به هم راضي کیږي چې کله د ښځې خاوند په منځ کې نه اتفاقي راشي ټول کور ورسره وران شي کم اولاد وي اولاد هم هغه خرابېږي ورسره د هغې هم هغه کم مخکې راتلونکې زمانه یا هغه ټوله خرابه شي ورسره د بچو خپل هغه صحیح استقبال او صحیح دغه ونه شي نو زما یقمندو اول خو داسې صورت راولئ ما چې خپل خاوند په خپل منځ کې وران شي او ښځه مور کره لاړه شي خاوند دغسې بېل شي نو که چېرې داسې دا مسله راشي نو دا وظیفه شروع کړي د قرآن مجید آیات مبارک دی 28 سپاره ده 28 پاره 7 نمبر آیات او 7 نمبر رکوع وم نمبر آیات وم نمبر رکوع دغه شروع کی قرآن مجید آیات دی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم دا یوزل دا وای او سره یوزل یا جامع یا معید یا جامع یا معید دا وظیفه کوي ان شاء الله واپس به هم تاسو خپل یوځي کیږي او نزدېکت به هم راځي منځ کې کم نفرت به هم ختميږي کدا ویډیو مخه شو مخکې ملګرو سره شیر کې کم کورونو کې داسې مسایل وي نو هغه دا عمل ضرور شروع کی هغه دیو کې ان شاء الله پیدا به ډیره ضرور کیږي دا عمل کم از کم د 3 ورځې نو د 2 ورځې پورې دا عمل فائدہ کوي نو چاته چې هم داسې مسلې هغه شروع کی بعضی کسان وی مون وظیفه کو خو زمون وظیفه اثر نه کوي نو دا سکه وجبي په وجه باندې کې یا انسان خپل نیک اعمال نه کوي او سړی موز نه کوي او داس نه کوي هغه وظیفه کې نو وظیفه بدل اثر وکړي بشک قرآن دی د الله کلام دی او الله تعالی د بکم شي سړی نه ځکه هغه کارو کوي الله تعالی ماته په ټول عبادتو کې موز ډیر خوښ عبادت دی نو چې کله انسان الله تعالی د نزدیکی په موز باندې نزدیکی موږ تاسو په کار چې موږ د کو په باندې سره استغفار کو د پردي مال نه ځان ساتو پردي مال نه خورو نو ان شاء الله تعالی به زموږ هر وظیفه زموږ هر دعا به الله تعالی قبول. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.